د پاکستان د خزانه وزیر ساغډار د 2023 او 2024 مالی کال لپاره 14.6 کروڑ روپو بجټ وړاندې کړی دی چې پکې د 6 کروڑ روپو خساره شامل ده. یعنی حکومت به د خپل ټول آمدن په نسبت 6 کروڑ ډالر زیاتې پیسې خرڅ کوي. د بجټ اهم ټکی د جمعې پرواز وړاندې شوی. بجټ کې د حکومتي کارکونکو د لپاره په تنخواګانو کې اضافه، ځوانانو لپاره د لیپټاپ پروګرام او د معاش کم نه کم خد 2000 روپۍ ټاکل شوی دی. په ټیکسونو کې اضافه نه ده شوی، خو په دفاعي بجټ کې د 15% نه زیات اضافه تجویز شوی ده. اقتصادي وده د پاکستان حکومت د راتلونکي مالی کال لپاره د مجموعي کورنۍ آمدن GDP د ترقۍ یا ودې هدف 3.5% ایښودی. تیر مالی کال کې حکومت د GDP ایښودی 5% ودې هدف په ځای د 1% دریمه برخه وده ترلاسه کړې ده. د ګرانۍ هدف حکومت د راتلونکي مالی کال لپاره د ګرانۍ هدف 21% ایښودی. د پاکستان اقتصادي جایزه رپورټ تر ماه تیر کال جولای میاشت نه د روان کال مارچ میاشت پورې په ملک اوسط ګرانی 8.2% ریکارډ کړی شوی ده. د ټیکسونو وفاقي ادارې بیا راتلونکي مالی کال لپاره د ټیکسونو راغونډولو هدف 9.2 ارب روپۍ خودي چې د تیر کال په نسبت 30% زیاتوالی دی. ټیکسونو کې د زیاتوالی نه کولو فیصله د خزانه وزیر ساغډار اعلان کړي چې راتلونکي کال لپاره به د وړاندې نه په ځای ټیکسونو کې نور زیاتوالی نه کوي. حکومتي خرچې د روان مالی کال لپاره حکومتي خرچې 13,320 ارب روپۍ خودل شوي. دا د تیر کال بجټ په نسبت 53% زیات دي. د حکومتي خرچو لوی برخه ترقیاتی بجټ حکومت د 2023 او 2024 مالی کال بجټ کې د وفاقي او صوبایي ترقیاتی منصوبو لپاره 2,209 ارب روپۍ خودي. تیر کال ترقیاتی بجټ 2,158.8 ارب روپۍ او ترقیاتی بجټ د تیر کال په نسبت 15% سیوا کړی شوی او د مجموعي کورنۍ آمدن یا GDP 2.6% برخه جوړیږي. بجټ کې د دفاع لپاره 1,304 ارب روپۍ خودي شوی دي. د دفاع بجټ د تیر کال په نسبت 15.4% زیات کړی شوی دی. د سود سره د قرضونو واپسی پاکستان به په راتلونکي مالی کال کې په قرضونو کې 2,303 ارب روپۍ د سود سره واپس کوي چې د تیر کال په نسبت 15% زیات دي. پاکستان به د ټولو حکومتي خرچو 55% پیسې د قرضونو په سود ورکوي. وفاقي حکومت د تعلیم خرچو لپاره 3.1 ارب روپۍ او د صحت خرچو لپاره 4.2 ارب روپۍ اعلان کړی دی. د خزانه وزیر اعلان کړي چې د ملک حقدار تعلیم یافته ځوانانو ته 1 لک لیپټاپونه ورکول لپاره 10 ارب روپۍ ایښودو فیصله کړي. د وفاقي ملازمینو په تنخواګانو کې زیاتوالی حکومت د ګریډ 14 وفاقي ملازمینو په تنخواګانو کې پیړخاک یعنی عارضی بنیاد د 15% او د ګریډ 12 نه تر 20 ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% زیاتوالی اعلان کړی دی. د ریټایر وفاقي ملازمینو پنشن کې زیاتوالی حکومت په بجټ کې د ریټایر وفاقي ملازمینو په پنشن کې د 12.5% اضافي اعلان کړی دی. حکومت پر راتلونکي بجټ کې د کم نه کم تنخواه خد 2,000 روپۍ ټاکلې دي. عالب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د پاکستان